الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونی درس کی دا اللہ رب العالمین پا فضل و احسان سرا دا ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری دا کم علمی مطابق داغی وضاحت شو او پائے کی سنت تفصیل شو چی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ منگا صرف ستا بندگی کو دبل چائی نکو او صرف ستانا مدد غواړو دبل چانای نغواړو نن د دې متعلق د یو خبره کو بیا اهدنا الصراط المستقیم تزو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ و مدارج السالکین کی اغلی کلی چې په عبادت کې د دوو خبرو خیال ساتل ډیر زیات ضروری دي دا خبر ډیر عامه وا د دې د وجنه دا د پرونی ورځ سبق او دا خبره نن کو بده کې چې په عبادت کې د دوو خبرو خیال ساتل ضروری دي کله کوم عبادت کې دا دوه خبرې وي هغه عبادت با قابل قبولی د الله رب العالمین په دربار کې داغي اجر به ملاويږي خو کله دې دوه خبرو کې دوانه خبرې نه وي یا یو نه وا نو بیا هغه عبادت د الله په دربار کې قابل قبول نه دی اولنۍ خبره په هر عبادت کې با اخلاصي که اخلاص په عبادت نو بیا د عبادت د الله په دربار کې قبول نه دی دویمه خبره په عبادت کې با تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت الرسول کبه کوم عبادت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري نه و نو هغه عمل با هغه عبادت با قبول نه او بیا هغه مخ کې وای والناس منقسمون بحسب هذين الاصلين ايضا الى 4 اقسام ويدغه اصل ته چې وکتل شي دغه دو خبرو ته چې وکتل شي نو دې په اعتبار سره د ټول خلقو څلور قسمونه دي ټول خلق په څلور قسم دي په دنیا کې چې څومره خلق اوسېږي نو څلور قسمه خلق دي اول نمبر هغه خلق دي چې هغه د الله بندگی کوي د الله عبادت کوي اخلاص پکې همشتا او تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې همشتا نو دا خلق کامیاب خلق دي الله دې مونږه داسې خلق جوړ کی ګور صرف پکې دي څلور قسم خلقو کې دا یو قسم خلق کامیاب دي او نور ناکام دي کم خلق کامیاب دي چې پای کې اخلاص هم شتا
او دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري هم شته. اخلاص د الله رضا للهیت او تابعداري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کامیاب خلق دي. دویم نمبر خلق من لا اخلاص له ولا متابعت له چې نه خو پاغي کې اخلاص شته او نه پاغي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري شته. اخلاص پکې نشته، ریاکاری کوي، ځان خودنه کوي او تابعداري د نبی علیہ السلام پکې نشته. کم کار چې کوي نو هغه د شریعت خلاف دی، د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق نه دی. دا ډیر ناکاره خلق دي. په مخ د ځمکه ناکاره خلق دي چې نه پکې اخلاص شته او نه د نبی علیہ السلام طریقه شته. او دی خلقو ته الله رب العالمین د قیامت په ورځ ډیر غصه وي. په سورۃ آل عمران 188 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمائی لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اللہ رب العالمین فرمائی لا تحسبن الذین تگمان مکوا پا کسانو باندی یفرحونا چی خوشحالی کئی بما اتو پا سباندی چی دیورات لکڑی دی بما اتو من البدعات والضلالت والشرک. پورا تفصیل بیال تبیا کو انشاءاللہ. خو بما اتو پاغی چی دیو رات لکل دی یعنی بدعات کڑے دے، گمراہی اختیار کرلا، شرک کڑے دے. نو اللہ رب العالمین ویتا پی گمان مکوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا او دیو دا خوخی دا مینہ کئی چی دیو صفت وشی بما لم يفعلوا پا آغا سبان دی چی دیو ندی کڑی صفت پس باندې وشي به اتباع سنت والقرآن. ګورا کئی بدعت، کئی گمراهی، کئی شرک او غواړي چې زمونږ صفت وشي چې دا د قرآن او سنت تابعدار دي. اهل سنت والجماعت ځان ته وایي، لکه اهل البدعت بدعتیان هغه وایي موږ اهل سنت والجماعت یو. او نور چې بیا وګورئ نو هغه د بدعاتو کارخانی. غیو عالم وی دا اصل کې اهل الحلوا والخانک دی، دا حلوا والا او دا خانک والا. او دا بدعات کئی بس چې کم زی بدعات اغا چرته په مخ د ځمکه ای جو هغه دیو راغستی. نو دیو وای چې زمونږه د قرآن او د سنت تابع یو، اهل سنت والجماعت منګ یو. د دې وجه نه هغه یو دی. هغه د اهل سنت والجماعت تعریف داسې کوي، وای اهل سنت والجماعت وای لنډ وای د عوامو ته وای زه داسې ویمه سپینګیره یو ملا دی، وای زه عوام په دې خبرو نه پوهېږي، وای زه ورته صرف دومره ویمه چې اهل سنت والجماعت یعنی مؤمنان هغه خلق دي چې بس اسقاطونه کوي او دا پخواني دغه د درېمې خیراتونه، د اولې ورځ خیرات، جمعه، څلوېښتي دا کوي. بس دقه دي، بس ساده خبرو ورته ویمه. نو اصل کې دیو په دې عوامو باندې ټیکسونه لګولي وو، دغه ټیکسونه او ځان ته اصل مؤمنان اهل سنت والجماعت ځان ته وایي. الله رب العالمین وایي فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. تو گمان مکوا پا دیو باندی چی دا بخلاشی دا عذاب نا، دا دیو دا پارا عذاب دی دردناک. زکا اہل سنت والجماعت چاہتا ویلے کی گی عزتمند واو رئی کل فعل وقول لم يثبت عن الصحابت فهو بدعتن. دا اہل سنت والا خبر دا ہر آغا کار او ہر آغا خبر چی دا صحابو نا ثابت نئی
هغه کار کول هغه خبره کول هغه بدعت دی. صحابه د هغې نه څه خبره پاتې شوې نه ده. مثال په طور وروستو یو خلک څه خبره راوباسي، لکه اوس دا شب براعت را روان دی که نه، د دې میاشتې په 15 باندې خلک نو بیا دومره فضایل وایي، دومره فضایل د هغې وایي، حالان کې د هغې په باره کې چې څومره احادیث دي چې ته یې ګورې هغه د لیلة القدر دي. او شب براعت دا اصل کې د شیعګانو دا نوم ګوره براعت، شب براعت قرآن وکتلی شي، احادیث وکتلی شي، دا نوم څوک نشي پیدا کولی. دا شیعګانو ځان له راایستې وه او هغې د خپل امام غایب چې کوم هغې وایي زموږ امام پټ شوی دی اوس لا وایي هغه سره 40 سپارې قرآن دی. نعوذ بالله هغې ډېر غلطې خبرې کوي. وایي کم زموږ امام غایب چې دی نو هغه سره 40 سپارې قرآن دی او دا 10 سپارې وایي دا جبریل علیه السلام پټې کړې وي. نعوذ بالله. وایي په دې کې د علي رضی الله تعالی عنہ صفتو او جبریل علیه السلام هغه پټې کړې. بعضې داسې وایي، بعضې وایي نبی علیه السلام پټ کړه، بعضې وایي ابوبکر او عمر رضی الله عنهما هغې پټ کړه. په دې شپه باندې هغې د عمر او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه د براعت او د بایکاټ اعلان کوي. نو بیا هغه مرض مسلمانانو ته راغی، هغې هم شب قدر او دارنګې شب براعت هغه په هغې باندې اعمال شروع کړه. نو په هغې کې نفلونه او منځونه لنډه واورئ. شب براعت باندې هیڅ یو عمل هغه داسې نشته دی چې اضافي یو عمل جوړ شوی. بس عام طور چې څنګه ورځ ده او څنګه شپه ده د هغه شپو په شانته کې دام ده. که تا د مخکې نه روجې نه وي په دغه ورځ دې پکې ونیوه ټیک ده، خو چې مخکې وروستو یې نه نسې او په دغه ورځ باندې یې نسې نو هېڅ فضیلت نشته دی، الټه په هغې ګناهګارېږي، بدعت دې وکړه. دغه شان په نورو شپو تهجد کول په دغه شپه یې هم وکړه ټیک ده، خو چې ته په نورو شپو مخکې وروستو یې نه کوې او په دقه شپه خاص په دې شپه کومه نو بیا الټه به ګناهګارې. هیڅ فضیلت د دې نشته دی. ټول احادیث د دې باره کې هغه ضعیف دي، کمزوري دي، د دې وجې نه ځان ساتل د دې نه پکار دي. نو دا دویمه ډله شوه چې نه پکې اخلاص شته او نه پکې تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم شته، نو دا ناکاره خلک دي. دریم نمبر دی وایي دریمه ډله په دنیا کې داسې ده اخلاص پکې ډېر دی خو تابعداري د پیغمبر پکې نشته. لکه کالجهال العباد، هغه عبادت کوونکي چې جاهلان دي، علم ورسره نشته دی. ګوره قوالیانې اوري او ځان یې مړ که، ګډېږي په جومات کې ځان یې مړ که، داسې ځان ستړی که او هره جمعه د هغې یو اختري چې کله د جمعرات دا مسبخین شي د دې نه بس ګرمه ګرو شروع شي او د سبا د جمعې مانځه پورې ګډاګانې خوشحالیانې، ځان یې ستړی که، ځان یې وکړاو، اخلاص پکې ډېر دی خو څه شی نشته دی، تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام نه دی ګډ شوی، صحابه نه دي ګډ شوي. نو د دې وجې نه دا ډلم په خطا باندې د اخلاص کې څه شک نشته، د غره عمره اخلاص یې دی، ځان وجني نو. او دې وجې نه داسې ګورئ چېرته چې ګستاخ رسول وجلی شوی هغه به دغه بریلي وجلی، دومره اخلاص دی پکې، ځان هغه ورچوي او اور ته وردانګي. خو چونکې نقصان دا دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري پکې نشته. مین پیدي خو د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې ته نه ګوري، ځان یې څنګه دین جوړ کړی دی. دغه ګډاګانو ته دین وایي، دغه قوالیانو ته دین وایي. د دې وجې نه اخلاص د دې باره کې یو قسم هغه علما ذکر کوي. دوه ورونه دواړه ورونه هغې د کور نه ووتل، یو عبادت ته ووتو، عبادت یې کاوه، بزرګانو سره یو ځای شه، د الله بندګي کوله،
اخلاص پکې ډېرو خو بندگی کوله او څه معلومات نه کو څه علم او پوهه نه حاصلوله. د دې وجه نه تبلیغیان ملګري وایي دا ډېره ښکلې خبره کوي، وایي دومره علم په هر نارینه او زنانه باندې فرض دی چې دی پې د وخت امر وپېژني. لکه مونځ کوي نو دله د مانځه علم ضروري دی، تبلیغ کوي نو د تبلیغ علم ولا ضروري دی چې تبلیغ به څنګه کا، اودس کوي نو د اودس علم ولا ضروري دی، کم کار چې کوي نو د هغه مسائل یاد کا، د هغه څه نه څه علم یاد کا، هله به پیدا کوي. دې کې د یو د زبرګانو سره لاړ او بزرګي خپله کوله. دویم کم کس چې نو دی داسې دیندار و خو ډېر نه و، داسې زبرګۍ کې ډېر نه و، خو پویه ځان به پویه کاوه، معلومات هغه ورته ډېرو. یو کال پس دا میلاو شو یا 2-3 کلونه پس میلاو شو. څنګه حالات دي یو بل نه تپوسونه وکړه. هغه زبرګ ورته ویې ما خو دومره دینداري کړله او دومره زبرګي مې کړله چې اوسه پورې زما د لاس نه څه شی نه دی ازاري شوی. انسان خو لا څه حیوانات هم رانه نه دي په ضرر کې رانه شوي نه دي. او وی ګوره د هغې ثبوت دا دی زما د لاس نه صرف یو منګک مړو، عام رانه په خطایۍ کې مړ شه او پټکی یې ورته راوسپړو د په دې پټکي کې مې اوس بند کړی دی، هغه راسه پروت دی په پټکي کې بند کړی و. وی دا په خطایۍ کې رانه صرف دقه یو منګک مړلی او ته خو لاړې هسې غرق شوې او ما ګوره یو منګک مې وجلی و په هغه څومره خفه یم. هغه بل ورته ویل وی زه خو هم دینداره نه یم خو ته هم ګورې ما خو چېرته د نیکۍ په ځای باندې قدم نه دی ایښودی خو ستا هم ګوره یو مونځ هم نه دی قبول شوی. هغه ویل ولې؟ وی دغه نجس شی پلید شی تا پټکي کې ایښودی دی نو تا خو چې څومره نفلونه کړلي څومره منځونه دي کړلي څه دي کړلي نو هغه قابل قبول نه دي. اوس دې سړي کې اخلاص ډېرو خو چون کې د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه پکې نه وه، علم ورسره نه و، پویه ورسره نه وه. د دې د وجې نه په هره مسله ځان پویه کول پکار دي. څلورم خلک په دنیا کې هغه دا دي چې پای کې د نبی علیه الصلاة والسلام تابعداري خو شته، ډېره تابعداري ده د نبی علیه الصلاة والسلام، بس چې نبی علیه الصلاة والسلام څه کړلي دی وایي زه هغه کام، خو اخلاص پکې نشته. نو دا خلک هم په نقصان او په تاوان کې دي چې د نبی علیه السلام طریقې خو کوي خو د څه دپاره کوي؟ د نوم ناموس دپاره، د ریا او د ځان ښودنې دپاره کوي. لکه حدیث کې چې راځي 3 کسانو باندې بلاول د جهنم اور ګرمیږي، پای کې یو هغه قاری صاحب او عالم هغه باندې باول د جهنم اور ګرمیږي چې هغه علم او د قرآن حفظ او د قاریتوب د دې دپاره کړی و چې خلک راته عالم وایي، مفتی صاحب وایي، قاری صاحب وایي، قاضي صاحب وایي، دا راته وایي د دې دپاره یې کړی و. دویم هغه شهید چې هغه جهاد د دې دپاره کو چې خلک راته قمندان وایي، خلک راته داسې بهادر وایي چې داسې مجاهد دی او داسې کافرانو سره جنګیږي او داسې ځان یې ټوکلې کا، نو هغه د جهنم اور په هغه باندې ګرمیږي. او دریم نمبر هغه انسان چې هغه ډېر د مال لګولی دی په هر ځای کې په خیر ښېګړو کې، لیکن هغه مال یې د الله د رضا لپاره نه دی لګول، د ځان ښودنې دپاره. دا 4 قسمه خلک دي په دنیا کې، په دې کې دا صرف یو ډله کامیابه ده چې اخلاص پکې هم شته او د نبي علیه السلام تابعداري پکې هم شته. الله دې موږ دغه خلک جوړ کړي. بیا ورپسې دی اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مضبوط کې منګه په نیغه لاره باندې. ګوره ډېرې معنی اهدنا الصراط المستقیم، وښیه موږ ته لاره نیغه، یا اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کې منګه په نیغه لاره، یا اهدنا الصراط المستقیم روان لري منګه دغه شان روان اوساته منګه په نیغه لاره باندې. دا دعا د استقامت ده او دا د سوال جواب دی. د سوال جواب دی مسلمان بنده د الله رب العالمین سره خبرې کوي، ځکه دا مونږ د الله سره خبرې دي، د الله سره خبرې شروع کړلې
اول د الله صفاتونه کوي وی الحمدلله، بیا وی رب العالمین، بیا وی الرحمن الرحیم، بیا وی مالک یوم الدین. نو د الله دا صفاتونه چې کول دا بنده دومره په شوق کې راغی چې د غایب نراودنګېدو مخاطب ته او الله ځان ته مخاطب کا. لاول غایب وی الحمدلله، ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي، رب د عالمینو دی، رحمان او رحیم دی، مالک یوم الدین دی. بیا دومره په جذبه کې راغی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ صرف ستا بندگی کوو. لکه مخامخ چورته دومره د یقین جوړ شو چې الله موږ صرف ستا بندگی کوو، الله ستانه صرف مدد غواړو. نو الله ورته ویل بنده د الله رحمت په جوش کې راغی چې ته دومره په صحیح طریقې سره زما بندگی کې. اے بنده ته ماته ووایه کیف اعینکم، اے زما بنده زستا څنګه مدد وکما، تاله څه درکما. نو بنده ورته وایي اهدنا الصراط والمستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره وښیه، الله مونږ ته سیده لاره وښیه، الله په سیده لار باندې مونږ مضبوط کا، الله په دغه سیده لار باندې مونږ همیشه دپاره ولره. هدایت په لغت کې دلالت الخیر باللطف، چاته د خیر لاره ښودل په نرمۍ سره دې ته وایي. که په بدو الفاظو سره او په سختو الفاظو سره نو دا هدایت بیا نه دی، او که چاته د شر لار یو انسان ښیي نو هغه هم هدایت نه دی. بیا د هدایت څلور مراتب دي. د هدایت چې انسان ته کېږي او د انسان چې دی مضبوط ایمان والا جوړیږي، د ټولو ناول په ده کې انابت راشي. انابت سوچ پیدا شي چې لکه دا زه څه کومه، دا ګوره پلانکې لاړو دنیا نه تللی دی، پلانکي ته سوچ راشي او دا پلانکي ته راشي هغه خو زه لاړ چې څه یې کړي ځان سره یې ویوړه، اوس خو نور هېڅ نشي کولی. اوس که هغه ځان نه یې کړولی په دنیا کې، اوس بېرته راتلی نه شي او ما څه خو ټایم شته دی، دا سوچ پیدا شو، انابت پکې راغی. اولنی چې په انابت په چا کې راشي دا د هدایت اولنی مرتبه ده. چاته هدایت کېږي اول دا سوچ ورله راشي، دا فکر ورله راشي چې لکه زه څه کومه، سبا له بیا مړ یم، بیا به ارمانونه کوم، هر څه به پاتې. انابت پکې راغی. نو دویم نمبر ورته الله بیا هدایت وکړي، دې زړه کې الله رب العالمین دا خبرې لږې مضبوطې کړي. او د دین وروستو په دې کې دریم نمبر استقامت راشي، استقامت. او څلورم نمبر بیا ربط القلب، په زړه باندې الله یو ښایسته پټۍ ولګوي، دا سړی بیا بې ایمانه کېږي نه، بس دی په دین کې بیا خوشحالی. د ده نه چې بیا ګوره دا کله چې چاته دا ربط القلب نه راغلی، مخکې د ده نه مونځ قضا شي، دی وایي زه مړه بیا به یې وکړم زه او قضا به یې راوګرځم، څه خبره خو نه ده که نه، او یاره مړه ټول به بیا په یو ځل باندې وکړم، دا څه پروا نه لري. دا ربط القلب چې وشي د ده نه مونځ که دی مري او تر دې چې په نشه کې هم دی بیا وایي زما نه مونځ قضا کېږي او زه مونځ کوم، دی بیا زنکدن کې هم وایي ما پرېږدی مونځ کوم، قبر کې هم بیا دی وایي ما پرېږدی مونځ کوم. دا بنده د ده په زړه باندې یو پټۍ ولګي ښایسته، دې مرتبې ته به آخر کې رسید، څلورمه مرتبه ده. او کله چې انسان ګمراه کېږي که نه ګمراه کېږي، د ده هم څلور مرتبې دي. دا خو هدایت شو، چاته هدایت کېږي څلور مرتبې، که ګمراه کېږي نو هم څلور مرتبې. اول په ده کې شک پیدا شي چې لکه دا خلک پته نه لګي داسې که څه لاړه، او دا دهریان چې وایي چې یاره هېڅ نشته اخوا، کېدای شي داسې به وي او پته نه لګي دا قرآن به صحیح وایي که نه، داسې شک پیدا شي. نعوذ بالله، الله دې موږ بچ کړي. شک پیدا شي، نو شک پسې دویم نمبر بیا ضلالت راشي، لږ د انسان کې ګمراهي پیدا شي. او بیا دریم نمبر د کې جدال راشي، جګړې شروع کړي، د بحثونه کوي د خلکو سره، او دا مسله داسې ده او دا داسې ده، یعنې ځان هغه دهریت ثابتول غواړي، هغه بېدیني ثابتوي. نو څلورم نمبر چې کله الله په غوسه کې راشي نو د ده په زړه ختم القلب، ختم الله علی قلوب، د زړه په زړه باندې مهر ولګي. نو چې مهر پې ولګېده بس دا سړی تباه شه، بیا بس دی بیا د بېدینۍ په کارونو کې به دی چې کوم دی نو ورغر کړي، د هغې نه راوتی نه شي، د دین په ځایونو کې دی ټینګېدی بیا نه شي. نو ده ته بېدیني ښه ښکاري او دین ورته بیا ګران ښکاري او هغه ورته بې مزې ښکاري. بیا هدایت په څه باندې حاصلېږي؟
ځکه ګوره هدایت د الله رب العالمین په خزانو کې د غوره خزانه ده، عظیمه خزانه ده، د الله په نعمتونو کې غوره نعمت دی. او ځکه که هدایت چاته وشه د لاره برابر شوه، ایمان بم راوړي، نیک عمل بم کولی شي، هر د خیر کار بم دنه کیږي. د دې د حاصلولو دپاره څه اسباب دي؟ د ټولو ناول مونځ دی، چې مونځ یو انسان کوي ته به هدایت حاصلیږي، مونځ نه پرېږدي. دویم نمبر کعبه د بیت الله شریف، چې څوک بیت الله شریف ویني دته قدرتی هلته هدایت کیږي. الله دې موږ ټول بوزي، د حج او د عمرې توفیق دی الله رب العالمین ټولو له راکړي، او چا یو ځل کړي الله دې بیا بیا وکړي، ځکه په هغې مړښ نشته. نو کعبه هغه چې ته وینې نو فورا قرآن کریم کې الله وایي چې په دې کې هدایت دی د خلکو دپاره. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى، هغه برکتی ده او په هغې کې هدایت دی د خلکو دپاره، په کې هدایت دی. دریم نمبر قرآن دی، په دې باندې هدایت کیږي. څلورم نمبر جهاد دی، په جهاد سره هدایت کیږي. پنځم نمبر دعا ده، چې انسان څومره ډېرې دعاګانې غواړي هدایت به ورته حاصلېږي. شپږم نمبر تابعداري د پیغمبر ده. اووم نمبر الانابة الی الله، الله تعالی طرف ته شوق کول او انابت کول. اتم نمبر اتباع رضوان الله، د الله د رضا تابعداري کول. نهم نمبر د الله په رحم او د الله په فضل او د الله په کرم. دا 9 اسباب دي چې په دې باندې هدایت حاصلېږي. بیا اهدنا الصراط المستقیم، الله مونږ ته نیغه لار وښیه. دا صراط مستقیم څه شی دی؟ نو صراط مستقیم، ګوره صراط مستقیم خو دې ته ویلی کېږي هو الطریق الذي لا اعوجاج فی، هغه لاره چې په هغې کې کوږوالی نه وي، سیده لارې، سیده نیغه. او دارنګې الذي لا افراط فی ولا تفریط، نه کمې او نه زیاتې. قرآن کریم په خپله صراط مستقیم څه ته ویلی دی؟ لکه موږ په مانځه کې دا بار بار وایو که نه چې اهدنا الصراط المستقیم، الله موږ ته نیغه لار وښایه. نو دا صراط مستقیم څه شی دی چې موږ یې د الله نه غواړو؟ نو دا قرآن کریم ښودل دي. لکه سورة انعام 126 نمبر آیات او 153 نمبر آیات، پای کې الله رب العالمین ویل دي چې د الله کتاب قرآن کریم دا صراط مستقیم دی. لکه الله وهذا صراط ربک مستقیما، په سورة انعام 126 کې داسې وایي چې وهذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. وهذا صراط ربک مستقیما، دا قرآن کریم لار درب ستا دا مستقیما، بالکل سیدا، بالکل برابر او نیغه ده. او بیا د دقه سورة انعام 153 چې وګورې که نه، نو پای کې الله رب العالمین وایي وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. دا قرآن کریم ما تا در رسیدلو سید لاره ده، نیغه لاره ده. دې قرآن کریم پسې ورپسې شئ او په ګډو وډو لارو پسې مزه یې کنه، تاسو به د الله د لارې نه واړئ. دا قرآن کریم صراط مستقیم دی. نو ګوره موږ چې مانځه کې کله دا وایو نو ځان څه سوچ کې راولئ، اهدنا الصراط المستقیم، الله موږ ته سیده لار وښیه. نو الله د الله سیده لار څه ده؟ قرآن دی. دویم د الله رب العالمین سیده لار د الله بندگی ده، د الله بندگی. او د الله بندگی موږ مخکې وپېژندله ایاک نعبد و ایاک نستعین کې. د الله بندگی دا صراط مستقیم دی. سورة آل عمران 51 نمبر آیات، سورة آل عمران 51 نمبر آیات کې الله وایي ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. آل عمران 51 نمبر آیت 51. ان الله ربی و ربکم، یقینا اللہ تعالی زمام رب دے نستاسم رب دے، فاعبدوه ددغ اللہ بندگی کوئی. نبی اور پسی وی هذا صراط مستقیم، دا دا اللہ بندگی و دا اللہ عبادت سیدہ لاردا، نیغ لاردا. دغشان
सूरत मरियम 36 नंबर आयत और सूरत यासीन आय के हम 4 नंबर आयत पाए कि अल्लाह तबारक व तआला ना 4 ना सूरत यासीन की व अन अबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम व अन अबुदूनी और जमा बंदगी कोई हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम दा सीधा लार दा नेग लार दा बराबर लार दा। और सूरत मरियम के अंदर शांत की दी और द्रेम दा सिरात मुस्तकीम कुरान करीम दा पैगम्बर लार तउम वेले दे द पैगम्बरानु ची कमा लारा द पैगम्बर लारा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लारा अगीतम सिरात मुस्तकीम वेले शवे दे। लका सूरत यासीन 4 नंबर आयत की दगा दी इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम ये पैगम्बरात खामखा द पैगम्बरानु नहीं द मुरसलीनु नहीं अला सिरातिम मुस्तकीम पनीग लार बांदी बराबर लार बांदी। उस गोरा दा मंगो पेजांदा चे सिरात मुस्तकीम यौ सोए कुरान द्वेम द अल्लाह बंदगी और द्रेम द पैगम्बर लार दा 3 सिरात मुस्तकीम दी। द सिरात मुस्तकीम न बता चूक मना कई मना कौन की द सिरात मुस्तकीम न चूक दी एता चे द कुरान न बंदई कना अच्छी शेर और जक खपल दुश्मन खूब पेजनु कना चे दुश्मन मंग नहीं पेजांदले नो दागत दिपाव बिया मंगा संग को द सिरात मुस्तकीम न द कुरान न चिता बंदई द अल्लाह द बंदगे न चिता बंदई द पैगम्बर द लारी न चित बंदई नो आगा तकरीबन 15 चीज़ों कुरान जिक्र कर ली 15 दुश्मनान याद के 15 दुश्मनान कुरान करीम बयान कर ली जिदा तार सिरात मुस्तकीम न बंदई यौ तरफ तमंग पमांजा की अल्लाह न सवाल के ऊपर रकात की एहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाह मंग तसीद ला रो खया नी गलार रा तो खया बिया दगा दुश्मन मंग खपल करे अगम नी पी जान दले न बियाम नुकसान दे अब दे मंग बंदई द टूल नावल चिकम दे कना शैतान दे इबलीस लईन द इबलीस नरे द सिरात मुस्तकीम नमंग बंदई। सूरत आराब 14 नंबर आयत सूरत आराब 16 नंबर आयत 14 सूरत आराब 14 नंबर आयत नंबर 16 आज तासू गोरे नो पाए कि अल्लाह तबारक व तआला द शैतान दा खबर जिक्र करला قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال دي شیطان ویل فبما أغويتني یا اللہ پا سبب دي چتاز گمراہ کڑیما لأقعدن لهم صراطك المستقيم خام خازب کی نما دے خلقتا ستا پا سیدہ لار باندے ستا پا نیغ لار باندے صراط مستقیم کی بناسی مو دا خلق بدی بندو ما دا شیطان قسم کڑے دلتا سورت عراف 14 کی او بیا ور پسی ویل دی چې د مخی طرف نه بم رازم د شان بم رازم د خی طرف نه د گس طرف نه او دا ټول خلق په بنا شکرای کی واقع کما او ستا بندگی بنه کوي کتاب الله له بنزي او دارنګي د پیغمبر پلار باندې بنزي یو دشمن زمنګ شیطان دی ان شاء الله تعالی د مقابله وکړو. دویم نمبر غلط مشران دام تر صراط مستقیم نه بندي غلط لیڈران غلط مشران. سورت احزاب وګورا سورت احزاب 2 سپارہ دا سورت احزاب پائے کہ 67 نمبر آیات سورت احزاب 67 نمبر آیت پائے کہ دا ذکر شوی دی چتا چر صراط مستقیم نہ بندئی نہ غلط مشران دی 67 نمبر آیت. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقالوا او دا خلق بوائی پا جانم کی ربنا اے زمن ربا إنا أطعنا سادتنا یقینا منگا تابیداری کڑی وا دخپلو غلطو مشرانو سردارانو دخپلو غٹانو
فازولون السبیل نو منگے خطا کلیو د سیده لارینا صراط مستقیم نے منگ بند کلیو نو غلط لیڈرانم تا د صراط مستقیم نه بندی او دریم نمبر دشمنو گورا غلط مولا او غلط پیرا گورا ټول مولیان یو شان نه خلق وای یو شان دلته گورا کنه زینی مولیان زینی پیران غلط پیران او غلط زکه خ پیران می او خ مولیان می د پیغمبران وارثان خو غلط مولا او غلط پیر هغه هم تا بندي د صراط مستقیم نه او دا زنیم قرآن وای سورۃ توبہ 34 نمبر آیات سورۃ توبہ 34 نمبر آیت پائے کے وګورا 34 سلور درشم اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار یقینا ډیر د مولیانونا د مولایانونا والرهبان او ډیر د پیرانونا او الله لګم نری کثیرا ډیر یقینا ډیر د مولیانو د پیرانونا لیاکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلکو بالباطل په غلطه طریقې سره د خلکو مالونه خوري هغه په خوانو بویل وی عوام غوایان دی بس دا چې څنګه تمال والے شیخ خوري دي او دا برناقه به خیراتونه مقرر کړیو او چرګ بام چې چرته بانګ وای کنه ودام بسلالوي او هغه ته پته و چې سیده تر رسي نو بس الله رب العالمین وی ډیر د پیرانو نه او ډیر د مولیانو نه هغه د خلکو مالونه په غلط طریقې سره خوري ويصدون عن سبيل الله او خلق بندي د الله تعالی د لارینا د الله د لارینا خلق بندي ځکه دا خلق سیاد کی دا خلق سیاد کی نو بیا خو زمونږ هغه تر پر ختم شو ځکه ټول مولیان شي نو دا قرآن به ګورې نه وایا اجدار سیاد کی نو بیا خو د مولا او د عام سړي سره فرق نشو چې قرآن هغوی م یاد کنو بیا وسکو الله داغي د دې دپاره چیرې خلک زمونږ هغه مشري او زمونږ هغه چې کوم عزت دی هغه خراب نشي حالانکه بې عزته به ټول کارونه په هغې باندې که مړي به په دیو باندې لمبول دا اسقاطونه خو به ورکول چېرته یو صابون مابون به ورکه مالګه خو مړی به پې هم لمباو او دارنګې دا ډېر کارونه په هغه باندې کول اسقاطونه به هم ورکول خو دا به هم وه الله رب العالمین وی ډیر الله رب العالمین دی پاغه علما او حق پرستو هغې باندې رحم وکي وی ښودله خلکو ته چې د الله بندګانو مړي له که غسل ورکې خپل بچی دی ورکي خپل رور دی ورکي ځکه سبا له که هغه بل ورکړی لږ در سره وران شو بیا به وایي هغه پلار دی څنګه په تخته باندې پروت او داسې و داسې او چې خپل بچی کار څنګه یي غسل یې ورکړی نو خپل پلار دی د خپل پلار به هغه څه ووایي خپل بچی خپل روري د هغې باره کې به دی څه ووایي نو هغه پرس علما راله چې هر یو مسلمان دی د مړي د لمبولو د غسل ورکولو طریقه یاده کړي دا به څنګه د هغه ذمهوارۍ هر یو انسان له پکار دی هر یو مسلمان لره او هغه ټیکسونه چې هغې مقرر کړي د خیراتونو په شکل باندې هغه ټیکسونه یې ختم کړه الحمدلله نو دا د صراط مستقیم نه بتا بندی غلط مولیان غلط پیران څلورم نمبر هر کافر او هر ظالم دا بتا د صراط مستقیم نه بندی سورۃ اعراف 45 دغه شان پنځم نمبر د پیغمبر چې څوک خلافي هغه هم تا د صراط مستقیم نه بندی سورۃ ابراهیم 30 نمبر آیات دا ځینې مې صرف حوالی ویلي راړولو کې بیا وخت لګي دا 15 کسان دي 15 دشمنان دي دا وپېژنه د صراط مستقیم نه تا بندی بیا ورپسې الله رب العالمین وایي صراط الذین انعمت علیهم نو ګوره دې مخکې معنا دا شوه چې اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته وښیه نیغه لاره یا الله مونږ مضبوط که په نیغه لاره یا الله مونږ روان لاره روانم ساته په نیغه لاره باندې صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغې باندې
الله تا چې پچا باندې انعام کړي دې دا خلکو په لار باندې منګ روان کا. انعام تعلیم بالهدایت والتوفیق، تا ورته هدایت کړلې، تا ول توفیق ورکړې دې. انعام تعلیم بنعمت الاسلام والسنه، تا پاغي انعام کړې دې د اسلام او د سنت نعمت دې ورکړې دې. انعام تعلیم څوک دي؟ انعام والا خلق څوک دي؟ دا قرآن په خپل بیان کړلی. ګوره دا خپل تفسیر په تفسیرونو کې دا دی چې دا قرآن تفسیر په قرآن سره وشي. لکه دا قرآن یو آیات راوخلی د بل تفسیر وضاحت په وکي، بل آیات راولی د بل وضاحت په وکي. دا ډېر ښکلی او خوند ورکوي انسان لا. او قرآن داسې د الله کتاب دی، په دې انسان تسلی کیږي. انعام تعلیم انعام والا څوک دي؟ نو دا هم قرآن ښودل دي چې انعام والا. ګوره موږ مانځه کې وایو الله د انعام والا په لار موږ روان کا. اوس انعام والا وپېژنه. سورت نساء 69 نمبر آیات، سورت نساء 69 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی د دغه وضاحت کړی دی. لکه الله تبارک و تعالی په دغه ځای کې الله رب العالمین دا فرمایي چې انعام والا خلق څوک دي. 69 بیا 70 الله رب العالمین فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. چا چې د الله تابعداري وکړه، د پیغمبر تابعداري وکړه، دا به د هغه کسانو سره چې الله په انعام کړی دی. اوس انعام والا څوک دي؟ نو الله واضح بیان کړل دي. اول نمبر من النبیین، پیغمبران، د پیغمبرانو ډله انعام والا ده. نو موږ چې ګوره د الله نه په مانځه کې وایو الله د انعام والا په لارم روان کا، مطلب دا چې الله د پیغمبرانو په لار باندې موږ روان کا. دویمه ډله والصدیقین، او صدیقین دي هغه خلق چې هغې رښتونې خلق دي. او درېمه ډله والشهداء، شهیدان. څلورمه ډله والصالحین، او نیکان. وحسن اولئک رفیقا، ښایسته دي دغه خلق په ملګرتیا کې. نو انعام والا خلق دا څلور ډلې دي: پیغمبران، صدیقین، شهدا او صالحین. دا انعام والا شو. بیا هغه کارونه چې الله رب العالمین د الله نعمت، د الله نعمتونه د هغې تعداد د انسان په شمیر کې نه راځي. ها دوه قسم نعمتونه دي، دنیاوي دي ځینې، او ځینې د اخروي دي، د آخرت دي. ځینې د دنیا نعمتونه دي او ځینې د آخرت. هغه کارونه چې الله رب العالمین ورته نعمت ویلی دی، اول نمبر د پیغمبر تابعدارۍ ته الله نعمت ویلی دی، سورت نساء 69 دقه آیات کې. دویم نمبر قرآن چې الله نازل کړی دی دې ته الله نعمت ویلی دی، سورت بقره 231 نمبر آیات. دریم نمبر د مسلمانانو په زړونو کې محبت پیدا کېدل، دې ته الله نعمت ویلی دی، سورت آل عمران 103 نمبر آیات. څلورم نمبر د دشمن نه حفاظت ته میلاو شو، دې ته الله نعمت ویلی دی، سورت مائده 11 نمبر آیات. پنځم نمبر د دشمن نه چاته نجات میلاو شو، دته الله نعمت ویلی دی، سورت ابراهیم 6 نمبر آیات. او 6 نمبر النصرة الغیبیه، غیبی مدد چې د چا وشه نو دې ته الله انعام ویلی دی، سورت احزاب 9 نمبر آیات. اوم نمبر نجات من العذاب، چاته د عذاب نه نجات میلاو شه دې ته الله نعمت ویلی دی، سورت قمر 30 نمبر آیت 13. اتم نمبر ادخالهم فی الجنه، چې خلق په جنت کې داخل شو، څوک جنت ته لاړ نو د باندې د الله نعمت دی، سورت مائده 65 نمبر آیت. دا اته قسمه خلق دي، اته خبرې دي چې دې ته الله رب العالمین نعمت ویلی دی قرآن کریم کې. نو صراط والذین، لار داغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغې باندې، غیر المغضوب علیهم. دلته علما دو معنی کوي، دواړه معنی پکار ده چې یاد کړو. یو معنی داره چې دا غیرو
بدل دی د انعمت علیهم نن ګوره معنی به شي غیر المغضوب علیهم د مخکې نه راواله اهدنا الصراط المستقیم الله مضبوط کی منگا پنی غلارا صراط الذین لار دا اغا کسانو انعمت علیهم چتا انعام کړي دی فاغي باندې غیر المغضوب علیهم چې دا انعام والا غیر دی دا اغا کسانو نا چې غضب شوی دی پاغي باندې یا د سیمانو کا چې نه پلار دا اغا کسانو چې غضب شوی دی پاغي باندې ولا الضالین او نه پلار د گمراهانو او دویم معنی دا چې دا صفت دی د انعام تعلیم د پاره بیا به معنی دا شي چې غیر المغضوب علیهم داس انعام والا چې دا ندي هغه کسان چې غضب شوی دی پاغي باندې ولا الضالین او دا ندي گمراهان غضب غصې ته ویل کېږي غصې ته هغه جوش ته چې د انسان په بدن کې راشي او د چانه انتقام او بدل اخلي غضب غصه دلته غضب نه مراد دی چې الله عذاب نازلی قهر نازلی مغضوب علیهم څوک دی او ضالین څوک دی نګورا مختلف معنی شوی دي څوک وایي چې مغضوب علیهم چې قصدن کوپر کوي او ضالین چې په ناخبرۍ کې کوپر کوي څوک وایي چې مغضوب علیهم چې ښکاره ګناهونه کوي په ښکاره باندې کوپر کوي او ضالین چې پټ پټ کوپر کوي یعنی منافقان دي او دریم نمبر یهود او د یهودو صفات والا هغه مغضوب علیهم دي او ضالین نسوارا او د نسواراو صفات والا او د هغې خویونو والا هغه ضالین دي او څلورمه معنی دا ده اسباب د غضب چې بچا کې پیدا شو دا مغضوب علیهم دي او قرآن هغه اسباب ذکر کړلی چې دا کار چاو کنو غضب پر راځي دا کار چاو که غضب پر راځي قرآن کریم واضح بیان کړلی هغه چې چاو کړو نو هغه مغضوب علیهم دي او ځینې د ضلالت د هغې اسباب دي چې چا دا کار وکنو ضالین به ګمراه به دا کار یې وکړه ګمراه به نو دغه خلک ضالین دي خو لنډه دا ده مختصره او صحیح د ټولو نه غوره خبره دا ده چې مغضوب علیهم هغه چاته ویلی کېږي چې هغه یهودي یا د یهودو خوی په هغه کې لکه د دې امت سړی دی خو د یهودیانو خوی دی پکې نو دغه مغضوب علیهم دي او سره د علم چې څوک ګمراه شوی نو هغه مغضوب علیهم دي علم ورسره هم شته لکه یهودیانو سره علم وپویه وه نو چې د پوی باوجود گمراه شوی نو مغضوب علیهم دي او چې هغه خلک چې هغه نسواره دي یا د نسوارو خویونه په چا کې دي نو هغه ضالین دي دی امت کې هم که دی د نسوارو خوی پکې راغی نو دا ضالین کې راغی اسباب د غضب څه دي یعنی کم کارونه چې په هغې باندې الله د الله غضب کېږي او د الله غصه نو ما تاسو چې غضب غصې ته وایي د الله غصه چې په چا راځي نو کم کارونه دي مختصرا هغه وایو اول نمبر د الله نعمتونه بدلول سورت بقره 61 نمبر آیات دویم نمبر د الله په آیاتونو باندې کوپر کول سورت بقره 90 نمبر آیات بل د الله د حکم نه اوړېدل بل د قتل د پیغمبرانو بل د الله د حدود نه اوړېدل بل قصدن عمدن کوپر کول وم مسلمان وجل چې څوک قصدن عمدن مسلمان مړ کي نو په دم د الله غضب کېږي د الله غصه سورت نساء 93 کې ده دارنګې د دین اسلام نه نفرت کول او په هغې باندې لعن طعن ویل نهم نمبر د جهاد نه راتښتېدل سورت انفال 16 لسم نمبر په الله باندې دروغ تړل لکه خلک وایي الله داسې ویلی دي حالانکې الله نه ویلي په الله دروغ څوک تړي نو الله غضب پرې راځي د الله په نومونو کې جګړه کول دولسم د وعدې خلاف ورزي کول دیارلسم د الله په رزق کې سرکشي کول څوارلسم مرتد کېدل او پنځلسم په باطل باندې جګړه کول او شپاړسم د آخرت تمنه کول د آخرت امید نه ساتل او ولسم په الله باندې بدګماني کول دا اول لس کارونه چې څوک کوي نو په هغې باندې د الله غضب راځي
د الله غصه په هغې باندې راځي د الله قهر راځي او د ګمراهۍ د ضلالت کم اسباب دي نو هغه 11 دي اول د پیغمبر تابعدارۍ نه مخ اړول سورة نساء 113 دویم د الله په دین کې زیاتې کول سورة مائده 77 نمبر آیات دریم نمبر په علم باندې عمل نه کول سورة نساء 44 نمبر آیات څلورم کوپر په ایمان بدلول سورة بقره 108 نمبر آیات پنځم د الله سره شرک کول سورة نساء 116 نمبر آیات او شپږم په الله کوپر کول سورة مائده 12 نمبر آیات اوم د الله او د الله د رسول نافرمانی کول سورة احزاب 36 نمبر آیات اتم کافرانو سره دوستانه کول سورة ممتحنه 1 نمبر آیات نهم د خواهش تابعداري کول سورة انعام 56 نمبر آیات لسم د الله د لارې نه بندېدل سورة نساء 167 نمبر آیات او یولسم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتراض کول سورة بنی اسرائیل 48 نمبر آیات دا 11 کارونه چې څوک کوي نو په هغې باندې ګمراهي به راځي الله یې د دې اسبابونه موږ بچ کړي نو دوه معنی دا شوې غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړی شوی په هغې باندې ولا الضالین او نه دي ګمراهانه یا داسې انعام والا چې غضب نه دی شوی په هغې باندې ولا الضالین او نه دي ګمراهانه صرف لږ فرق دی وګوي انسان یوم یاد کړم ټیک ده چې غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغې باندې ولا الضالین او نه دي ګمراهانه آمین یا الله زمونږ دا دعا قبول کړي آمین دا سنت طریقه ده چې کله سورة فاتحه وویلی شي نو که چا مانځه کې وویله او که بغیر د مانځه نه وویله خو چې سورة فاتحه چا وویله نو په کار داره چې په هغې پسې وروستو آمین وایي که ته دم وې که بله څه وظیفه کې ځینې خلک وایي یاره دا که ستوی ته وایي سورة فاتحه وایه وایي آمین به پکې وایو که نه ګوره آمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه ده چې دا به پسې وروستو وي او دا تفسیر مدارک لیکلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته تلقین راکړه د آمین عند فراغی من قراءة فاتحة الكتاب ورستو د فارغ کېدلو د سورة فاتحې نه وقال او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویل چې انه کالختم چې دا په شان د مهر دی لکه ګوره یو خط ته ولیکه ستام چا ولیکه ستام او خط یې ولیکه چاته خط بادشاه خط لیکي یا ستام چا ولیکه چې کله په دې مهر ووالی شو که نه مهر د دې مطلب دی مهر پې ووالی شو مطلب دی چې دا خط دکې وسه څه به دنده کېږي هم نه او څه به دنه وځي هم نه څه به پکې نور دنده کېږي هم نه دې خط کې به نور څوک لیکل نه کوي او نه به د دې نه څه وباسي ځکه دا مهر په دقې ووالی شو په دې خبرو باندې مهر والی شوی دی دسخط وشه مهر والی شه نو دغه شان سورة فاتحه چې تا وویله څومره ښایسته دعا وه تاسو واورېده نو چې تا ورپسې وویل آمین بس په دې مهر ولګېدو او دغه دعا به الله ستا قبلوي خامخا ولیست من القرآن او دا د قرآن نه نه دی دا د قرآن نه نه دی ګوره د آمین په قرآن کې د قرآن ټکی نه دی ګورې ښه دا د قرآن نه جدا دی ځکه په قرآن کې نه لیکي چې داسې نه چې خلک بیا وایي چې دا په قرآن کې راغلی دی نو په قرآن کې ځکه نه لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وایه او صحابه به وایه خو په قرآن کې نه دی لیکلی ځکه د دې وجه نه سنت طریقه دا هم ده چې کله یو انسان مونځ کوي او دی وایي ولضالین دا ولضالین وایي نو په کار داره چې دا آمین ورسره یو ځای نه وایي لکه په یو صحابې نه وایي ولضالین آمین سیده به نه وایي د دې دپاره چې د قرآن او د غیر قرآن فرق راشي قرآن او غیر قرآن ګډوډ نشي که تا په یو سا ویل دا ټول ولضالین آمین یو سا باندې ویل نو هلته قرآن د غیر قرآن سره یو ځای شو نو غلطي وشوه د دې وجه نه پکار ده چې دلته لږ سا والي ولضالین سا واخله بیا وایه آمین وروستو آمین وایه او د آمین څه معنی ده امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې اکثر اهل علم وایي چې د آمین معنی ده اللهم استجب لنا
یا الله زمنګ دا دعا قبول کا. د دې آمین مطلب دا الله زمنګ دعا قبول کا. بعضی وای دا د الله نوم دی، بعضی علما وای چې د دې معنی دا کذالک فلیکن، چې دقه شان دی وشي لکه څنګه چې ما وغوښته دقه سې کار دی وشي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، دا صحابي دی، دی فرمایي وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړه چې د آمین څه معنی ده. وای نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ماته ویله چې د آمین معنی دا ده چې رب فعل، ای زما رب دا کار وکړه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نقل ده چې ای زما رب دا کار وکړه، دا څه چې من نه وغوښته در لراکه. امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې د آمین معنی د لا تخیب رجاءنا، الله منګه په خپل امیدونو کې منع امیده کوه. دا خو د دې معنی شوه چې الله دا کار وکړه، دا زموږ قبول کړه دا دعاګانې. د دې فضیلت د آمین څه دی؟ یو خدا شو نبی علیہ السلام وای د مور په شان دی. دویم فضیلت دا دی چې هي قوت الدعاء و استنزال للبرکه، دا د دعا طاقت دی. تا چې کومه دعا کړ لکه نه د هغې طاقت آمین دی، او په دې سره الله برکت نازلوي. دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری شریف کی حدیث دے 780 نمبر حدیث دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث نقل کړی دی، وای کله چې امام آمین وای لکه ول الضالین وای نو بیا آمین وای، چې کله دې آمین وای نو تاسو آمین وای، مقتدیانو ته وای تاسو آمین وای، ځکه چې په دې وخت کې ملائکم آمین وای. نو فمن وافق تامینو تامین الملائکه، چې د چا آمین د ملائکو د آمین سره یو شان شو نو الله په دې دومره اجر ورکوي، غفر له ما تقدم من ذنبی، مخکینی ټول ګناهونه الله بخي. څومره ښکلی فضیلت دی چې د چا آمین. او دا پکار ده چې ته لږ صبر وکړې، لکه هغه داسې نه چې امام ولضالین نه ویلی او تا بس سیده ویلی، هغه ولضالین ختم کړی نه، ځکه دی کې مدونه دي، هغه ویلی نه او تا د مخکې نه آمین ویلی. لږ صبر وکړې چې ستا آمین د ملائکو د آمین سره یو شان شو نو په دې باندې الله رب العالمین ټول ګناهونه معاف کوي مخکینی. بیا په دې کې دا مسله چې را آمین په زوره باندې او که په پټه باندې، نو دا اختلافي مسله ده، خو دا داسې مسلې د کفر او د شرک نه دي او د کفر او د ایمان نه دي. بس کم ځای کې چې په ښکاره ویلی کېږي هغې هم ښه دي، او هلته پکار ده چې څوک هغې سره جګړې نه کوي، او کم ځای کې په پټه ویلی کېږي هغې هم ښه دي، پکار ده هغې سره څوک جګړې نه کوي. ځکه دا په پټه باندې په دې باندې حدیث ترې مسند احمد کې 1596 نمبر حدیث دی. یو صحابي فرمایي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ لمونځ کا و اخفا بها صوت، پټي د آمین وایا، آمین چې وای نه پټي وایا. زمونږ علما اکثر وای چې آمین دعا ده او دعا په پټه بهتر ده. دعا چې په پټه وکړي نو ډیره بهتر ده، نو آمین دعا ده نو په پټه وای نو ډیره بهتره ده. ها ګورې چې څوک په ښکاره وای نو هغې ته نه موږ داسې وایو چې دا ګناهګار دی، نه ورته داسې وایو چې بېدینه دی، هېڅ ورته نه. هغه هم یو سنت طریقه باندې عمل کوي د هغې خپله، او د پیغمبر طریقه ده صحابه کړي دي. خو موږ وایو صرف غوره په پټه باندې ده، او هغې وایي پټه په ښکاره باندې په ډېره غوره ده. صرف دومره مسله ده د اولا او د غیر اولا. نو د دې وجې نه مسله دی کې دغه ده، دلایل دواړه طرف ته شته چې په پټه به وایي که په ښکاره به وایي، خو هغې داسې نه وایي چې جایز ناجایز خبره نه کوي، د غوره او د ناغورې خبره کوي. بیا بله خبره د سورت فاتحه متعلقه، چې سورت فاتحه کې ډېرې خوندناکې خبرې شته. یو تفسیر په دې کې تقریبا 50 خوندناکې خبرې په دې کې ذکر کړلې او را نقل کړې دي. د هغې نه یو ویمه، لکه په سورت فاتحه کې د حروف هجاو نه 9 حرفونه نشته. حروف هجا الف با تا ثا جیم ح دا 29 حرفونه دي که ستاسو خیالي. 29 حرفونو کې 22 حرفونه په دې کې ټول شته، 22 خو 9 پکې نشته، 7 حرفونه په دې کې نشته.
کم پکې نشته. ګوره تاسو دې سورې فاتحې ته ګورئ او بیا دا یو زویما یو پدې کې اول نمبر سا نشته. سا پکې نشته، ټول صورت ته وګورئ نشته پکې. دویم نمبر پدې کې جیم نشته. جیم ټول ته وګورئ جیم پدې کې نشته. دریم نمبر پدې کې خا نشته او څلورم نمبر پدې کې زا نشته. زا پنځم نمبر پدې کې شین نشته. او دا ډېره خوندناکه خبره ده ښه یاده کړئ ټول. زا پکې نشته، شین پکې نشته، بل پدې کې زوا نشته. زوا او اووم نمبر پدې کې فا نشته. فا دا اوه حرفونه پکې نشته، نور 22 حرفونه پدې کې شته. بقایا چې څومره دي پکې دي 29 کې 22 شته، 7 پکې نشته. پدې کم چې پکې نشته نو پدې کې ډېرو ناشنا خبرو ته اشاره ده. لکه اول نمبر سا پکې نشته، اشاره ده دې خبرې ته چې کتا سورۃ فاتحه پدې باندې عمل وکړه، سورۃ فاتحه دې عمل وکړه نو الله به تا د صبور نه ساتي. صبور د جهنم په کند هلاکت دی، د هلاکت زینه به الله بچ ساتي. دویم نمبر پدې کې جیم نشته، اشاره ده دې خبرې ته چې الله به تا ساتي د جهنم نه، جهنم نه به الله ساتي. دریم نمبر پدې کې خان اشترا، اشاره ده چې کتا سورۃ فاتحه باندې عمل وکړه الله به تا د خزیون نه ساتي، شرمندگی. او څلورم نمبر پدې کې ځان اشتا، اشاره ده چې الله به تا د زفیر نه ساتي. سورۃ ملک کې چې راځي لهم فیها زفیر، دا په بل یو سورۃ دی پای کې زفیر، لهم فیها زفیر و شهیق. او سورۃ ملک کې راځي هغه چې زفیر ازګيري بکای نو د زا کی اشاره ده چې دا زا حرف پکې نشته ری، اشاره ده چې تاسو سورۃ فاتحه باندې عمل وکړه الله رب العالمین به تا د زګیرو نه وساتي، جهنم کې چې کوم زګيري کی. او پنځم نمبر پدې کې شین نشتا، اشاره ده چې الله به تا د شهیق نه ساتي، د هناري نه. آلته جهنم کې چې کوم هنارې کوي هغې نه به تا الله ساتي، او د شقیون نه، د بدبختۍ نه به الله ساتي. شپږم نمبر پدې کې ځوان نشتا، اشاره ده چې سورۃ فاتحه باندې عمل وکړه الله به تا د لزوا نه بچ ساتي، لزوا جهنم. او وم نمبر پدې کې فا نشتا، اشاره ده چې الله رب العالمین به تا د فراق نه بچ ساتي، د الله د رحمت نه به جدا کېږي نه، فراق پتا کې ناراضي. بل پدې کې ناشنا خبره ده پدې کې 15 صفاتونه د الله دي او 15 صفاتونه د بنده دي، لکه پورا برابر 15 صفاتونه د الله دي، یو الله، بل رب، بل رحمان، بل رحیم او بل مالک. او 15 صفاتونه د بنده دي، یو عبادت، بل استعانت، بل طلب الهدایت او بل طلب الاستقامت، او 15 طلب النعمت، نعمت غختل او سره د پناهینه د غضب او د زلال نه. دا پدې کې باریکی خبرې او خوندناکې خبرې نور ډېر زیاتې دي پکې، هغه اوس وخت کم دی، دې وخت کې نه ویل کېږي. د سورۃ فاتحه ترجمه اورئ، سبا به ان شاء الله تعالی په سورۃ بقره باندې شروع کوو. اعوذ بالله زپنا غواړم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلې شوي نه، د شیطان بد ویلې شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کو منګه په مدد د نوم د الله، داسې الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الحمدلله، ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي. رب العالمین، چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن، عام مهربان دی. الرحیم، او خاص مهربان دی. یا الرحمن ډیر مهربان دی، الرحیم همیشه مهربان دی. مالک یوم الدین، اختیارمن او واقدار دی د ورځې د قیامت. ایاک نعبدو، منګه صرف ستا بندگی کو اے الله. و ایاک نستعین، او صرف ستا نه مدد غواړو منګه اے الله. اهدنا الصراط والمستقیم، مضبوط کی منګه پنی غلار باندې.
روان لری منگا پنی غلار باندی اوخی منگتنی غلارا صراط والذین لارد اغا کسانو انعمت علیهم صراط والذین پلارد اغا کسانو انعمت علیهم چتا انعام کڑے دے فاغی باندی غیر المغضوب علیهم او ندی غضب کلشوی پاغی باندی وللضالین او ندی گمراہان آمین یا اللہ زمان دا دعا قبول کی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك